بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن د دنیا د یو مشهور فروټ په اړه کې خبره کوم چې هغه ته ایفل وای یعنی مڼه. یو خبره مشهوره ده وای ان ایفل ا ډے کیپس د ډاکټر اوے. خلک دا خبره کوي روزانه یو مڼه خورئ نو تاسو به د ډاکټر د تلو نه لري پاتې کیږئ. د خبره صرف شاعري نه ده بلکې په دې کې ساینسي حقیقتونه پټ دي او دغه ساینسي حقیقتونه به موږ په دې ویډیو کې واضح کوو چې په مڼه کې څه څه دي او د انسان د وجود دپاره لازمي ده او څومره لازمي ده. اولنۍ خبره ده چې په مڼه کې واټر موجود دي، اوبه دا پکې د 84 نه والا او د 86% پورې پکې موجود دي. دغه اوبو کار داره چې زمونږ باډي چې دا زمونږ جسم چې دا هایډریټډ ساتي. زمونږ په جسم کې د اوبو کمی بیا نه راځي او د دې سره چې په مڼه کې د 84 نه والا او د 86% پورې اوبه موجود دي نو دا زمونږ ډایجیشن چې دی هغه سپورټ کوي، مطلب په ډایجیشن کې موږ له مدد راکوي. بل په دې کې فرکټوز دی، فرکټوز او فرکټوز پکې د 10 نه والا او د 12% پورې دی او د فرکټوز کار دا دی چې دا زمونږ جسم لا او زمونږ دماغ له انرژي ورکوي. نو کله چې موږ مڼه وخورو په دې کې فرکټوز دی نو دا زمونږ په جسم کې دننه د اکسیجن سره ریاکشن وکړي او موږ له انرژي راکړي د فارم اف ATP. بل په مڼه کې ګلوکوز دی او سکروز دی، دا پکې په معمولی مقدار کې دي، د 2% نه والا او د 3% پورې پکې دي او د موږ له هم انرژي راکوي، کویک انرژي راکوي، زمونږ دماغ له زمونږ مسلز له انرژي ورکوي. بل پکې پیکټین دی، پیکټین زمونږ سره فایبر دی چې دا د 1 نه والا او د 1.5% پورې دي. د پیکټین کار دا دی چې دا زمونږ په جسم کې کولیسټرول لیول چې دی کوم ته چې موږ بیډ کولیسټرول وایو هغه کموي او دغه شانتي ډایجیشن چې دی نو هغه هم امپروو کوي. څنګه چې واټر ډایجیشن کې مدد ورکوي نو دغه شانتي ډایجیشن زمونږ په باډي کې ډایجیشن چې دی نو هغه فیکټین چې دی دا فایبر چې دی نو دی سیوا کوي. بل فدې کې زمونږ سره کم کې ډایبیټیز دی، ډایبیټیز نو په دې کې فیکټین دی او مڼه چې دا په ډایبیټیز کې کم انسان چې مڼه خوري نو هغه ته به ډایبیټیز شوګر یعنی نه لګي. کم کس چې روزانه یو مڼه خوري نو 18% چې دی هغه به د شوګر نه لري پاتې کیږي. بل په دې کې ویټامین سی دی چې هغه ته موږ اسکوربیک اسید هم وایو. دغه ویټامین سی کار دی چې دا زموږ امیون سیستم چې دی هغه سټرانګ کوي او انټي اکسیډنټ دی. انټي اکسیډنټ مطلب دا چې دا زمونږ باډي چې دا نو هغه کینسر نه ساتي، دغه شانتي د هارت کوم بیماریانې چې دي د هغې نه ساتي. او بل چې کله زمونږ باډي ته وایرس راځي نو دیو WBCs تیاری، WBCs په تیارېدلو کې هیلپ ورکوي مڼه. چې کله موږ مڼه خورو نو په هغې کې ویټامین سی دی او دا بیا مدد ورکوي د WBCs په تیارېدلو کې چې کله د بهر نه پارټیکل راځي یعنی وایرس او دا قسمه څیزونه د هغې خلاف پیجنګېږي. میلیک اسید پکې موجود دی د 0.3% نه والا او د 0.7% پورې او د میلیک اسید کار دا چې دا میټابالیزم امپروو کوي او بل دا چې زمونږ ټیت چې دي زمونږ غاښونه چې دي نو هغه صفا ساتي. فولیفینولز دی پکې او دا فولیفینولز چې دي دا 0.1 نه والا او د 0.3% پورې پکې دي. د دې فولیفینولز کار دا دی چې دا زمونږ په باډي کې چې کم سیلونه دي او د سیلونه ډیمیج کېږي نو ډیمیج کېدل نه ساتي. او بل دا کار کوي چې زمونږ باډي د بوډافي د بوډاوالي نه چې دی د هغې اثرات زمونږ په باډي کې کموي. دغه شان د پوټاشیم پکې موجود دی او پوټاشیم کار دا دی چې دا د هارت
دړکن چې دی د زړه دړکن چې دی د هارت ریدم چې دی هغه برقرار ساتي او دغه شانتي بلډ پریشر چې دی نو بلډ پریشر کنټرول ساتي برقرار ساتي. کیلشیم پکې موجود دی او د کیلشیم کار دا دی چې د بون او ټیت چې دی نو هغه مضبوط ساتي. دغه شانتي آیرن پکې موجود دی په مړه کې د ټولو نه امپارټنت او هم چې هغه آیرن دی او آیرن کار دا کوي چې د هیموګلوبین په جوړېدلو کې مدد ورکوي او هیموګلوبین په ریډ بلډ سیل کې موجودي او دا زمونږ د جسم مختلفو حصو ته اکسیجن وړي نو دغه هیموګلوبین په جوړېدلو کې آیرن کار ورکوي او آیرن چې دا په مړه کې موجود دی. دغه شان د میګنیشیم پکې موجود دی چې دا په مسل کې او په نروس کې د مسلز او د نروس کمپنکشن دی نو په هغه سپورټ کوي. دغه شان د پروتین پکې موجود دی او پروتین چې دغه 0.3% پکې موجود دی او د پروتین کار دی چې زموږ په باډیز کې کله ټیشوز چې دغه خراب شي نو هغه ټیشوز واپس ریپیر کوي. او دغه شان د لیپیډز پکې موجود دي 0.2% او د لیپیډ کار دی چې دا زموږ په باډي کې چې کوم ارګن دي نو هغه ارګن له پروټیکشن هم ورکوي او هغه ارګن له انرژي هم ورکوي. دغه شانتي زموږ په باډي کې فری ریډیکل جوړیږي او دغه ریډیکل کار دی چې د ډي ان اے او د پروتین ته نقصان رسي زموږ په باډي کې. نو زموږ په باډي کې کله چې موږ مڼه خورو په دې کې ویټامین سی دی موږ چې وي او فولوفینولز دی پکې نو دغه فولوفینولز او ویټامین سی چې دی نو دا ریډیکل چې دی دا نیوټرلایز کوي.